محترمو ملګرو یو انتهایی دردناک ویډیو را سره وګورئ. دا یو دوه علما دي په یو محله او په یو کوڅه باندې تیریږي او یو ظالم د طائف د خلکو یاد را تازه کوي. د الله پیغمبر نشته خو په وارثانو باندې گزار کوي. نو تاسو دا ویډیو وګورئ. د دې نه پس در سره انتهایی د نصیحت نه ډکي او انتهایی فایدهمند یو څو خبرې در سره شیر کوم. چې خو اول دا ویډیو وګورئ او دا د درد نه ډک منظر وګورئ، بیا په یو څو خبرې. خاجی تاسو دا ویډیو وکتله، یقینا چې چا په زړه کې ایمان او مؤمنی کنه مؤمن، نو دا منظر نه دی، دا د هغه دپاره بیخي د برداشت قابل نه دی. او کم خلک چې زمونږ د دین خلاف دي کنه، د پټکي او د ګیرې او د عالم خلاف دي، نو هغه خلک به د دې ویډیو په کتلو خوشحالیږي. خو په دې کې یوه خاص ډله ده چې په پاکستان کې پیروکار ښه ډیر دي او مشران په بهر دنیا کې ناستې دي چې هغې ته وایي قادیانان. یاره زه په دې ډېر خفه شم که د هغوی مخې ته دا ویډیو راغلي که نه، چې هغوی به په دې کومه خوشحالي کړي، بس انتها به د هغوی د خوشحالۍ نه. ولې شپږ سمندره اخوا د قادیانانو مشر ناست دی، مرزا مسرور نامې ده، د ټولې دنیا د قادیانانو مشر. او هغه په خپل بیان کې وایي چې په پاکستان کې علما موجودي که نه، نو زمونږ دا بنده مخه څوک هم نشي کولا وخلی. او په بل بیان کې وایي چې د پاکستان علما کم تقریر هم کوي، نو موږ یادوي او دا خبره کوي چې په سمندر کې د دوو میانو جګړه مې په دې کې به د قادیانانو لاسي وي، دا د پاکستان د علما په موږ پسې لګیا دي. نو چې در په در او در په دیکه دی قادیانې، نو هغه ستاره دغه درویش او د فقیر عالم د برکت دی، کم چې په مسجد کې ناست دی او زما بچي ته څه ښیي، عقیده د ختم نبوت ورته ښیي او د پیغمبر دشمن ورته ښیي. دا کار د عالم دی، دا بل چا نه دی، دا کار د علماو دی. اوس په دغه عالم پسې به زه کاڼی رلمه، بوتل به رلمه، چوکه به رلمه او زه به په هغه باندې ګزار کوم. ای مسلمانه کم طرف ته لاړې، کم طرف ته لاړې یار. هغه عمل دی اختیار که چې یهودي لم ته شرم ورځي، عیسائی لم ته شرم ورځي. که دا ګزار ماشوم کړی، د ماشوم ذهن چا جوړ کو، که دا ګزار نوجوان کړی نوجوانه، منګ دا خبره نه کو، الله دې درته هدایت وکړي. د دې عمل نه پس دې الله ر توبې توفیق درکړي. خو که د هدایت قابل نه او د توبې توفیق درته نه میلاویږي، نو دغه لاسونه دې الله داسې کاږه کا چې د دې ټولې دنیا دپاره او د ژوندو دپاره سبق جوړ شي. سبق په کوم عالم ګزار کې، په چا ګزار کې؟ چا چې ته پیدا شو ستا په غوږ کې اذان ویو، په هغه باندې ګزار کې. که ته وایې چې اذان ما ته پلار او تره ویلې، پلار او تره ته د اذان چا وښود، ته هغه عالم ولې په کاڼي؟ شرم او حیا نه درځي تا ته. او په چا ګزار کې چې ته کله په خبرو رالې، نو الف باتا قاعدې چې درته وښوده. کور کې چې د نمور او پلار تنګ و، په کور کې د شور او غوبل کو، نو په جومات کې دقه درویش قاري صاحب تا سره دماغ خرابول او الف باتا یې درته ښوده، پوز یې درله پاکوله، وړې وړې خبرې درله وړلې او په جومات کې تقه لارولې، په پوړ او په درې دې میتیازې کړي دي، هغې هم دله وینځلي. ټیک شوله که نه؟ په هغه باندې ګزار کې. شرم او حیا لرې که نه لرې؟ و د الله بنده ایمانی جذبه شته که نشته؟ تربیت تی چرته شوی؟ غیرت شته که نشته؟ په کم کور کې لوی شوی؟ په کم عالم گزار کې؟ په هغه گزار کې بې غیرته نوجوانه چې سبا د هغه مخکې سر ښکته کړی، تا ته وایي چې قبوله کړې دي، دا ښځه چې درته روا کوي، په هغه عالم گزار کې، په هغه درویش گزار کې چې په 3,000 تنخوا باندې زما ستا بچي ته سبق کوي، په هغه درویش باندې گزار کې چې د ټولو نه په کمه تنخوا باندې پایي، په هغه درویش گزار کې چې د جنازې په موقع د پلار مخې ته پروت دي، دا غیر حاضر نه دی، د نکاح په موقع غیر حاضر نه دی، د جرګې په موقع غیر حاضر نه دی، د جمع د طوفان او د سیلاب او د ګلې په موقع باندې غیر حاضر نه دی. زما مسجد په آباد دی، زما جوجره په آباد، زما مړی په آباد دی، زما ژوندی په آباد دی. و بې غیرته الله دې تا ته هدایت وکړي. په هغه ګزار کې، په دغه فقیر او درویش ګزار کې، که د قیامت په ورځ ګریوان نه ونیسي او د الله مخې ته دې راکړي، په هغه ګزار کې د امت مسلمه باندې چې د ټولو نه نن زیات احسانات دي، په هغه ګزار کې. شرم و حیا لرې نه لرې؟ او تا چې څونه مسلې دي، قسم مې خوړلې سبا کوم، او روجه کې مې غلط کار کړی سبا کوم، او دا بدکاري رانه شوې سبا کوم، او ښځې ته مې طلاق ویلې سبا کوم، د دې ټولو خبرو دپاره چې چا ته ته را منډې وې، ته په هغه ګزار کې، په خپل محسن ګزار کې، د جرګې په موقع، د جنازې په موقع به د هغه مخې ته پروت په هغه باندې ګزار کې. ستا دپاره به دعا کوي چې خښتې کې سر او خپو ته چې د تلاوت نه کړی، تر هغې دې نه پرېږدي، په هغه ګزار کې. و د خدای بنده، د خدای نه نه یارېږي، تلاوتونه درته وکړي، دعاګانې در پسې کوي، په هغه باندې ګزار کې. د الله خاطر وکړئ، کم طرف ته لاړئ، د الله عذاب له قسم دی دعوت ورکوئ. داسې مه کوئ
داسې مه کوئ، توبه وباسئ، الله ته رجوع وکړئ. وصلی الله علیه